عمران خان ازمره دی او ازمره په جیل کې هم شکست منلو ته تیار نه دی. سینیر صحافي سهیل وړایج د عمران خان باره کې ډیره زبردسته تجزیه کړې ده چې په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. بل عمران خان په پنجاب کې د جلسو کولو هدایات خپل وکیل له جاری کړي دي. عمران خان د پنجاب قیادت نه پی ټی آی چې کوم قیادت دی په پنجاب کې هغې نه عمران خان ولې خفه دی. د عمران خان وکیل ټویټ هم کړی چې هغې بیا څه ټایم پس ډیلیټ کړو. ولې ټویټ ډیلیټ کړو په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. څوک هم دا نه غواړي چې د عمران خان کم موقف دی په جیل کې کمې خبرې هغه کوي، نو هغه د پارټۍ حوالې سره وي یا نور هم سیاسي ډسکشن وي، نو څوک هم دا نه غواړي چې هغه عوامو ته معلوم شي، خلکو له معلوم شي. د عمران خان د جیل خبرې د عوامو نه پټیږي، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. د عمران خان سپورټران چې کوم دی دپاره هم یو داسې خبر دی چې هغه یقینا بوري خبر هم دی، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. په پی ټی آی کې دننه غداران هم شته دي، څوک غداران دي په هغې هم تفصیل دی. لاهور های کورټ د مریم نواز عدالت کې طلب کړې ده په کوم کیس کې، په هغې هم تفصیلا خبره کوو. دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. د عمران خان چې کوم تصویر په میډیا باندې لیک شوی او تاسو له معلومه ده چې هغه تصویر ډیر زیات وایرل شو. په هغې باندې یو سینیر صحافي دی سهیل وړای چې هغه په ډیره زبردست تجزیه کړې ده. سهیل وړای چې ویلي دي چې قیدي ازمره د خپل جیل نه هم په سپریم کورټ ته یو جلک د پاره راغو، د خپل جیل نه سپریم کورټ ته په یو وړوکي سکرین باندې ښکاره شو، خپل سپورټرانو د هغه دیدن وکړو. خو کوم ازمره چې په قید کې دی هغه صحتمند دی او د هغه باډي لینګویج نه پته لګي چې دا ازمره قید دی، خو دی هرګز ډیل ته تیار نه دی او هرګز دی شکست منلو ته تیار نه دی. دا سهیل وړایج د عمران خان تصویر حوالې سره ویلي، د هغه چې کوم باډي لینګویج لکه مطلب په سکرین باندې خو ډېر ټایم خلکو کتلی او داسې 15-20 منټ تقریبا په سکرین باندې عدالت کې خلکو کتلی، خو دا صرف یو تصویر په ویډیو کې یو تصویر صرف په میډیا باندې وایرل شوی. نو د هغې حوالې سره سهیل وړایج دا خبره کړې ده چې باډي لینګویج چې کوم د عمران خان و هغې نه دا پته لګي چې هغه هرګز شکست منلو ته تر اوسه پورې تیار شوی نه دی. عمران خان خپلې پارټۍ ته ویلي دي چې ټول پنجاب کې جلسې وکړي. د عمران خان وکیل ابوذر سلمان نیازي ویلي دي چې عمران خان سره ما په جیل کې ملاقات کړو، جیل کې ملاقات نه پس هغه ماله دا ذمہواري راکړې وه چې لاهور های کورټ کې به یو درخواست جمع کړي چې موږ به ټول پنجاب کې جلسې کوو، لهذا دې حوالې سره د پی ټی آی ته اجازت میلاو شي. عمران خان د پنجاب قیادت نه په کومه خبره ناراضه دی. علي اجاز د عمران خان وکیل ویلي دي، هغه یو ټویټ هم کړی چې 13 هفته ما عمران خان سره ملاقات وکړو. په ملاقات کې د پارټۍ معاملات حوالې سره د پنجاب قیادت نه عمران خان ډیر زیات د تشویش او د ناراضګۍ اظهار کړی دی. عمران خان ویلي دي، کپتان ویلي دي چې 8 فروری نه پس موږ ته ښه کارکردګي خول پکارو، 8 فروری نه پس موږ له اکټیو کېدل پکارو، سپیشلی په پنجاب کې. علي اجاز ویلي چې موږ د عمران خان قرباني اسې ضایع کوو. چې عمران خان چې کومې قربانیانې ورکړي دي هغه مونږ ضایع کوو. په دې وجه باندې د هغه چې کوم قیادت دی هغه ډېر زیات اکټیو نه دی په پنجاب کې. دې نه پس بیا علي اجاز د خپل ټویټ چې کوم دی دا ټویټ کړی، په ټویټ کې دا خبرې کړې وې چې هغې نه پس دا ټویټ بیا علي اجاز ډیلیټ کړو. نو دلته دا غټ سوال اوچتېږي چې ټویټ علي اجاز ولې ډیلیټ کو؟ چا مجبوره کو؟ چا داسې کنوینس کو چې لکه ته دا ټویټ ډیلیټ کا؟ دې حوالې سره هم د پی ټی آی چې کوم سپورټران دی هم په تشویش کې دي. دا سوال هم اوچتېږي چې پی ټی آی کې دننه غداران هم موجود دي او که نه؟ آیا پی ټی آی کې دننه داسې غداران شته چې هغوی د عمران خان خبره د جیل خبره بهر عوامو ته نه کوي؟ دا څوک کیدای شي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي کله چې عمران خان د جیل نه راوځي، نو دا کم غداران چې کوم دي هغه به خپله ظاهره شي، خپله به پته ولګېږي. لاهور های کورټ مریم نواز عدالت ته طلب کړې ده د ججز تقرري کیس کې. چیف جسټس لاهور های کورټ چې کوم نمونه پنجاب حکومت ته ورکړي، خو چیف جسټس ویلي دي چې د پنجاب حکومت په دې نمونو باندې نوټیفیکیشن تر اوسه پورې جاری کړی نه وي. پنجاب حکومت بیا عدالت راوغوښتو، تپوس یې وکړو چې تاسو ولې دغه نوټیفیکیشن د دغې تقرري د ججز چې کوم دي د هغې تقرري نوټیفیکیشن تاسو ولې نه جاری کوئ؟ نو پنجاب حکومت چې کوم رهنما وایي ولوي چې تاسو موږ له زیات نمونه راکړئ، نو کې موږ ججز سلیکټ کړو. دا انسداد دهشتګردي عدالتونو دپاره ججز تقرر کیږي. نو هغې کې تاسو آلریډي پته ده د عمران خان د 9 مۍ واقعیت کیسونه پکې چلی، د عمران خان د سپورټرانو کیسونه پکې چلی. نو اوس مریم نواز دی وایي چې موږ داسې سړی سلیکټ کړو، دغه ججز داسې واخلو چې زموږ مني چې هغه زموږ په مطابق دغه فیصلې وکړي. خو هلته والله های کورټ وایي نه، چې کوم نمونه موږ درکړي په هغې صرف تاسو ساین وکړئ، دا ستاسو دا غیر قانوني کار ده چې تا له څخه ډېر جزا نه وښیم چې دې کې سره شا به سلیکټ کوو، ته به راځې بیا به جج سلیکټ کوې چې دی به د 9 مۍ واقعیت فیصلې کوي. نه جي ما نمونه درکړي وایي په دې دستخط وکړئ. نو څه ټایم ورکړی دی، که هغه ټایم پورې مریم نواز دغه ساین نه کړه د ججز تقرري او نه کړه، نو بیا به مریم نواز راغواړي چې به بیا شوکاز خپل مطلب وجه به ښیي چې ولې هغه دا ساین کړی نه دي. دا سلال لیډي معلومه ده د پنجاب چې کوم حکومت دی هغه د مریم نواز په حواله دی، نو به بیا عدالت کې حاضرېږي. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.